خدای سمر خار دې د مکی ښکلې ښکلې بازار د مدینې ښکلې ښکلې دې بازار د مدینې ښکلې بازار د مدینې ښکلې هلته د خلیل د خپور چاپیان دي هلته د خلیل د خپور چاپیان دي هلته د خلیل د خپور چاپون دي هلته د خلیل د خپور چاپونه بازار د مدینې ښکلې ښکلې بازار د مدینې ښکلې خدایه څومره ښار دی د مدینې ښکلې ښکلې دی بازار د مدینې ښکلې ښکلې دی بازار د مدینې ښکلې. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. زما قابل احترام عزت مندو د خپل معمول مطابق مونږ تاسو را بیا یو ځل چې کنه مخاطب یو زه عبدالواحد دارالفتاء والقضاء پېښور آنلاین فتوا سیسټم نه تاسو ته مخاطب یم. زموږ سره د دې دارالفتاء ګران مشر رئیس استاد العلماء استاد المفتیین حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب هغوی تشریف فرما دي. هغوی په نګرانۍ کې دغه پروګرام چې کوم هغه تکمیل ته رسي. عزتمندو دا زموږ اسلامي فقهي پروګرام دی. تاسو کوشش کوئ موږ سره فقهي مسایل شریک کړئ او تاسو ته به انشاءالله لاس په لاس باندې جواب ملاویږي. د پی ټی سیل په ذریعه باندې دارنګه د کومنټس په ذریعه باندې. پی ټی سیل نمبر د زمونږه 052 330 دا زمونږه پی ټی سیل نمبر دی 091 32 په دې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. دارنګه زمونږه چې کوم کومنټس په ذریعه باندې کوم سوالات راځي هغه به انشاءالله تاسو له لاس په لاس باندې جواب ملاویږي. خو زمونږه د پیج لایک کړئ او دا د ملګرو سره مخکې شیر کړئ نو انشاءالله تاسو له به دا صدقه جاریه وي. تاسو له به د دې اجر او ثواب ملاویږي. اوس موږ د دې پروګرام آغاز کوو د مفتی سے محترم نه. مفتی سے محترم دا اقبال حیات چې کوم دی دې ملګري تپوس کوي دی وایي چې یو زنانه چې کوم هغه خاوند وفات شي هغې 4 میاشتې او 10 ورځې عدت دی او هغې چې کوم 10 ورځې بعد ماشوم پیدا شي آیا بیا د عدت څه حکم دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ټولنا اول کومنټس کې ابو طلحه صاحب دعا کړې ده الله پاک ته دا دین او دنیا او په کور کې او مال کې دی الله برکت واشي. ابو طلحه صاحب شکریہ. کم ملګری چې زمونږ आवाज ورځي په دې کومنټس کې
داسې مسایل شیر کوئ کومنټس کې را لګئ چې هغه عام معمول مطابق خلک په هغې کې مبتلا وي، که هغه معاملاتو متعلق وي، معاشرت متعلق وي، که هغه د معاشیت متعلق وي، که نوې مسله وي، که زړه مسله وي چې خلک په هغې کې مبتلا وي، نو داسې مسایل تاسو په دې کومنټس کې را لګئ. مخامخ مونږ ته ښکاري، تاسو له به په خپل نمبر کې په هر کومنټ انشاءالله جواب درکو. او تاسو زمونږ دغه پروګرام زیات نه زیات د صدقه جاریې په نیت باندې شیر کوئ چې الله پاک تاسو له په دې باندې د نفلونو د قبولو نفلونو ثواب درکوي انشاءالله. چا هم چې پروګرام پلی کړی دی نو هغه هم د ورسره شیر کوي، ګروپونو کې د شیر کوي چې زیات نه زیات ثواب ورته حاصل شي. سوال دا دی، اقبال حیات خان وایي چې یوه ښځه ده چې هغه کونډه شوه، د کونډې عدت څومره دی؟ 4 میاشتې 10 ورځې عدت یې دی. خو دې کونډې ښځې عدت کې دننه یعنی 10 یا 15 ورځو پس مشوم پیدا شو، نو خود به خود یې عدت ختم شو. د کونډې ښځې یا د مطلقه ښځې چې طلاقه شوي او وضع حمل یې وشي، که یوه ورځ پس وي که 2 ورځې پس وي، وضع حمل نه بعد د هغې عدت خود به خود ختم شي. हाशिम खटक वही छे अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती से अपना कारोबार या रोज़गार के लिए कोई मुजर्रब मसनून वजीफ़ा बताया दीदा पर हम खुद लीदा हाशिम से अल्लाह ताला हलाल रिज़्क़ नसीब की او دس کې اوسه دا دس ولا کوم وظیفه ده په پیج کې شته دا ما خود لیده دا بار بار وایا المنځ پس نه د سنه پس یو د سکه د نن درې وره وایا زیاته ویلې شي المنځنه پس یې وایا ان شاء الله چې الله پاک په روزګار نصیب برکت ته پر محمد نوید صاحب هم دغه وظیفه ده توای چې دا اجازه نه درکې صحیح ان شاء الله مسلمان اولی کړه تاسو جواب ملاويږي ها مور پر اجازه درکې صحیح ان شاء الله صرف پر ولا اجازه نه درکې صحیح ان شاء الله مسلمان اولی کړه وحید الله وی زما گورنمنت کار نه کیږي وحید الله صاحب د دې پر مو وظیفه خودلی د محبت په عنوان باندې چې کله تو خپل کاغذونه جمع کړئ یا کوم ځای انټرویو ورکوي هغه وړه شانتي وظیفه ده هغه تاسو یاد کړئ نو امید دی ان شاء الله تاسو به دا مسله الله پاک حل کړي قرة العين وایي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام شجره نسب یادول څنګه دی واجب دی نو یو کتاب داسې لیکلی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام شجره نسب تر عبد مناف پورې یادول یعنی درې شجرې پورې نبی علیه الصلاۃ والسلام پلار نومو عبد الله د عبد الله پلار نومو عبد المطلب پلار نومو هاشم پلار نومو عبد مناف دې پورې یادول چې کوم دی واجب دی لازم دی په هر مسلمان باندې جی وای بار بار افقایان کوي بیا کوم مفتی سے محترم د دې ملګری بل سوال دی چې په حالت جنابت کې ذبح کول د دې څه حکم دی په حالت دا د کوم ځای نه غوړه په حالت جنابت کې چې بل څوک نه وي نو ته کولی شي حالت د جنابت کې سړی کافریږي نه نو ذبح کولی شي بسم الله الله اکبر دی وي او ذبح دی کی نور المنان وایه جزاک الله مفتی سے محترم د سیف محمود ملګری تاسو کې چې سړی مونږ کوي په ملا باندې چې کوم ماشوم سوري آیا دې څه حکم دی دینه د ځان ساتي مشوم نه د اخول مونږ کوي ک بل فرض المنځ کې داسې کار وشو چې مشوم په سور شملا باندې نو المنځ ورسره کیږي او کته کله المنځ په دوران کې مشوم کله کینای او کله پاسه او عمل کثیر کوي خلق لره نه ګوري وای کده په منځ کې نه داسې عمل کوي نو د سره د بل مون متیږي او کنه مشوم په ملا باندې سور شو بیا رکوس شو په خپل باندې یا ته په یو لاس باندې رکوس شو په دې سره المون نه ماتیږي هو کله لوبه دې ور سره شروع کړي بار بار کوزای راکنه نو دې سره بیا المون ماتیږي او د بل ملګری جی عبد الله سوات نه ملګری تاسو کوي چې تکافل او اسلامي بینکاری د دې څه حکم دی تکافل کتابونو کې چې کم دی یا په فتوا کې چې کم دی تکافل هغه اسلامي شرعي کې تکافل دی خو عملی طور باندې په پاکستان کې نه تکافل شرعي دی او نه بینکاری اسلامي ده چې کوم بینکونو ته ورشه
مثلا ته بینک ته ورشه چې هغه ځان ته وایي میزان بینک ته چې مونږ اسلامي بینک کړي ته ورشه ورته ووایه چې ماله به ګاډۍ څنګه په کومه طریقه راکوې په اسلامي طریقه اسلامي طریقه خو دا ده چې یا مربحه معجله باندې درکوي یا په اجاره باندې په طریقه کار باندې درکوي په اسلامي طریقې باندې ګاډۍ په قسطونو باندې دوی په دې خبره د سره پوهېږي نه څو بینکونو کې خو مونږ معلومات کړي دوی وایي چې په دې باندې دومره شرح سود لګي او دومره انسټالمنټ دی او دغه دی او دغه دی عقد یې صحیح اسلامي طریقې باندې نه کوي نو لہذا په کتابونو کې یا په کاغذونو کې خو اسلامي تکفل شته او اسلامي بینکري هم شته خو عملي طور باندې مونږ ته په نظر نه دی راغلی دارنګې د تکفل ولا چې کم کسان دي د مشرانو سره مونږ خبره وشوه دلته راغلیو هغه ته ما وویل چې کومې پیسې تاسو وقف کې جمع کړئ خلکو نه یا مضاربت په نوم باندې نوې پیسې ته والې هغې پیسې باندې تاسو کم کاروبار کوئ چې ګټه راځي بیا ګټه خلکو له ورکوئ کاروبار ما ته یې نه دی ښودلی نشته دی معلومیږي دغه چې هغه سټیټ بینک کې جمع کوي چې کم د بیمه غیر شرعي طریقه کار دی هغه د تکفل ولا طریقه کار دی صرف نوم ورته بدل کړی نوم بدلولو سره یو شی چې دغه شرعي کېږي نه عملي طور باندې به په اسلامي طریقه کار باندې چې عمل کوي نو بیا د تکفل دی شرعي بینکري ده خو عملي طور باندې لا نشته ښه نه اسلامي بینکري شته او نه تکفل شته دا کومنټس نه لاندې سي بس بار بار بیا افقایان کوي د کسی نور المنان وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب چې حج کې سړی نامینا 3 ورځې پاتې شي نو وروستو څه کول پکار دي نو بیا دته قرباني کول پکار دي جزاک الله مفتی صاحب محترم دا کوټه محمد شفیق ملګری دی وایي چې زما د کریانه سټور دی او زه د قرضدار یم نو ما دپاره څه امجد ته تعالی مونږ جواب درکړو چې بینکري نو اسلامي بینک اسلام بینک نه ګاډي راوستل څنګه دي ما درته وایي چې عملي طور باندې اسلامي بینکري نشته ته دا اکثر ټیک کې کا دا کومنټس په لاندې نه راځي داسې ولاړ دي دوه درې دي پکې نور نه چار دا پروګرام ولا جی څنګه اوفر دی وایي چې محمد شفیق واټ نه دی وایي چې ما ته کریانه دکان مې دی زه قرضدار یم نو د قرض نه د نجات لپاره څه وظیفه راته وښیه چې قرض مې خلاص شي ټول ملګري چې څوک دا تپوس کوي چې زه قرضدار یم د قرض نه الله پاک یوه وسیله راته جوړه کړي ذریعه جوړه کړي او د قرض د خلاص شم هغو دپاره دا وظیفه ده چې نبي علیه الصلاة وسلام ته یو صحابي راغی چې زه قرضدار یم څه وسیله او ذریعه په نظر نه راځي نبي علیه الصلاة وسلام هغه ته دا وظیفه وښودله دا دعا یې ورته وښودله دا صحابي وایي چې ما د هر لمونځ نه پس 3 ورځې شروع کړه فقط 3 ورځې چې ما وویله 3 ورځې نو زه د قرضونو الله پاک خلاص کړم او دومره مالداره شوم چې خلکو له مې بیا قرضې ورکولې نو که تاسو په صحیح نیت سره په صحیح معنا سره تاسو زده کړئ دغه وظیفه اسانه وظیفه ده نبي علیه السلام ښودلې د لمونځ نه پس 3 ورځې وایي نو دې سره به تاسو ټولو قرضونه خلاص شي او ستاسو به انشاءالله مالي حالات چې دي هغې کې وسعت راشي خو دا دی چې تاسو زمونږ وظایف چې څومره دي دا شیر هم کوي او زمونږ چې کم پیج دی د لایک کوي او شیر یې هم کوي چې تاسو ته د مونږ طرف نه تصوف په طریقه باندې د وظایفو ټولو وظایفو اجازت هم میلاو شي نو دا وظیفه دغه ده چې لمونځ نه پسې وایه اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک معنا از دا که 3 ورځې لمونځ نه پس وایه انشاءالله چې 3 ورځې کې دننه بس ذریعه د قرض نه د خلاصو درته الله پاک جوړه جزاک الله مفتی صاحب محترم دا مهربان بنو نه تپوس کوي چې زه دویم واده کول غواړم او ما ته کور والا اجازت نه راکوي مور او پلار یې راکوي خو کور والا اجازت نه راکوي زما دپاره څه وکړم د دویم واده څوک چې دویم واده کول غواړي او د دپاره د اول واده نه د اجازت اخیستلو ضرورت نشته د خپل وسعت ته به ګورې که ستا وسعت دومره چې بل واده مالی طور باندې تا سره دومره وسعت شته چې ځای هم ورکولی شي خوراک هم ورکولی شي بل واده دپاره نو بیا د اولې ښځې نه اجازت هیڅ قسم ضرورت پکې نشته که اوله ښځه ته له اجازت درکړي او مالي وسعت ترې نه وي یا د جسماني طور باندې کمزورې نو تا دپاره خو دویم واده کول جایز نه دي خو که ته جسماني طور باندې مالي طور باندې مضبوط یې الله پاک طاقت درکړی دی نو بل واده ته وکړه او ښځې اجازت په دې کې ضرورت نشته چې ښځه اجازت نه درکوي په دې باندې ګناهګارېږي گویا کې یو اسلامي عمل نه شرعي عمل نه چې تا ښځه منې کوي مثلا تا ته وایي چې نفلونه مه کوه تراویح مه کوه تا ته وایي چې اسلام باندې عمل مه کوه نو ښځې ته نه منې کړه نو دارنګې چې ته استعداد لرې نو بیا د ښځې په دې کې مه منه بل واده وکړه دریم وکړه څلورم هم وکړه چې
چې ته استعداد او طاقت لري. په دې کې د ښځې اجازت ضرورت نشته او نه د مور او پلار اجازت په دې کې ضرورت شته. البته خپل جسمانی حالاتو ته وګوره او مالی حالاتو ته وګوره او بیا بل واده وکړه. بل واده زنانه وله پکار دي چې د بل واده نه د سړی نه منې کوي، گویا کې د اسلام نه منې کوي، شریعت نه منې کوي. الله پاک قرآن کې فرمایي چې ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، چې څوک صاحب استعداد دي هغه دوپاره خو الله فرمایي چې دوې درې څلور ښځې د ټولو ښځو ته د نکاح موقع میسر شي. که نه چې ته ښځې معنې کوې، ښځې چې سړي معنې کوي د ودونو نه، ډېرې ښځې به داسې چې بغیر نکاح نه به پاتې شي، بغیر نکاح نه چې ښځه پاتې یا سړی پاتې شي نو هغه معاشره ګنده کوي. نو دا متعدي مرضونه دي، دینه متعدي مرضونه پیدا کیږي، دا کار دی نه کوي. جی مفتی صاحب محترم محمد ادریس صاحب کورم ایجنسی نه تپوس کړی دی، وایي زه د هغې ځای اوسېدونکی یم خو کور مې پېښور کې دی او ډیوټي مې کورم ایجنسی کې وظیفه راته وښیي چې ټرانسفر مې پېښور ته چېرته وشي. ټرانسفر دپاره یا کاغذي بله مسله یې هغې دپاره خو ما په پیج کې وظیفه ښودلې ده، یا یوټیوب ته لاړ شه محبت کے لیے یا ټیسټ انټرویو والا کوم وظیفه یا صبح یا قدوس هغه وګوره. یوټیوب زمونږ چینل دی مفتی غلام فرید حقانی په نوم باندې، هلته یې موږ کتلی شي او پیج کې هم کتلی شي. سودیس هاشمی صاحب وعلیکم السلام، الله دې تعالی ژوندی لري. او بنت هوا بنت السلام علیکم مولانا صاحب زمونږ خپل ډېر غریب دی، زمونږ خپل ډېر غریب دی. آیا زیات اغیله زکات اغیله زیات تی لیکلي خو د زکات مراد دی ورکولی شي؟ بالکل. ستاسو خپل څوک دی مثلا که ستاسو په اصولو او فروعو کې نه وي خپل دی زکات ورکولی شي، یعنی ستا زکات دی بنت هوا ستا زکات دی، تا باندې زکات فرض دی، نو تا خپلو پلارانو نیکانو له زکات نشي ورکوی که هغه غریب ولې نه وي، او خپل اولاد له لمسو له بچو له هم اولاد زکات نشي ورکوی. دې نه علاوه که ستا رور دی، ستا خور ده او یا ستا نور رشته دران دي، نور رشته درانو له زکات ورکولو کې ډېر ثواب دی، ورکولی شي. خو ته بنت هوا صاحب رشته واضحه کړه چې رشته دارونه کم رشته دار مراد دي، اصول و فروع خو نه دي. که اصول و فروع نه زکات ورکولی شي که نه. ابو دجان عمر وایي چې مفتی صاحب محترمه اوس خو امریکایان فوز پاکستان کې دي، اوس څه فتوا ده؟ ابو دجان عمر الله پاک ته تا عقل درکړي، الله پاک ته تعالی دماغ درکړي، خوراک کوه که نه سار او بادام خوره چې تاکې عقل یعنی هغه مزغه دی لږ مضبوط شي، دماغ دی مضبوط شي. امریکایان پاکستان ته بطور غصب راغلی دي که په ویزا باندې راغلي، په معاهده باندې راغلي، دومره عقل درکې نشته د تپوس کوې داسې غلطه خبرې سوال ته. اوه بادام خوره سهار زیات مه خوره، زیات بادام چې ونه زیات وخورې نو دماغو ته تقویت نه ورکوي، چې ونه کم وخورې بیا تقویت، چې زیات وخورې نو خېټې ته د تقویت ورکوي، معدې له خېټه دې ډکه کړي، خو دماغو له تقویت ورکوي. اوه بادام خوره ښه. ابو دجانه صاحب پاکستان ته امریکایي فوجي یا روسي فوجي چې راځي په معاهده باندې راځي، په ویزا باندې راځي، د هغې حفاظت په هر مسلمان باندې فرض دی، لازم دی. البته چې امریکي فوجي یا انډیا فوجیان دا په غصب سره راشي، غصباو کې غلباو کې ونیسي قبضاو کې، ویزا میزا پکې نه وي، نو بیا به دڼیا کوې، بیا خو تا باندې جهاد فرض عین کېږي. جی مفتی صاحب محترم معروف په ټګرام نه تپوس کړی دی، وایي مونږ ګډې شیلۍ غواګانې ډېرې ساتو په اکثر بیماریږي، وایي د هغې نظر دپاره که څه وظیفه راته وښیي نو بیا به ډېره مناسب ځان نظر چې ته په نظر کېږي نو هغې دپاره ما نظر دپاره وظیفه ښودلې ده. اعوذ بکلمات الله التامة من کل شیطان وهامة ومن کل عین لامة، سهار و ماښام درې ورې. غلام صادق صاحب جی پشتخرې نه تپوس کوي، وایي مونږ خو جي میلاد صریف ډېر مناو کړی دی، اوس راته پته ولګېده میلاد د دې مناو کول څنګه تاسو چې د میلاد باندې خو زمونږ ډېر تفصیل سره بحث شته، ډېرې ویډیو پې شته، خو لنډه خبره دا ده چې عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم دا یو اختراعي نوم دی. عیدونه چې دي په شریعت کې دوه دي چې الله او رسول ښودلي دي، عید الفطر او عید الاضحی. نور عیدونه چې دا په اسلام کې نشته د هغې مناول. او بله دا خبره چې عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم په تعین سره، تعین شرعي سره مناول دا خو بدعت دی، بدعت سیئه دی. دې مناول یا دې کې شرکت کول یا په دې کې خوراکونه کول دا جایز نه دي، حرام دي. څوک کم مولا چې دا مناوي په تعین شرعي سره هغه پسې لمونځ مکروه تحریمي دی.
نو لہٰذا دې نه ځان وساتئ. البته که څوک وایي چې میلاد یو اسلامي کار دی تعین شرعي سره یې مونږ منع کوو خو دې باندې ته منع وښیه په یو کتاب کې منع وښیه نو داسې خلکو ته مونږ جواب نه ورکوو. الله البته هغه ته وایي چې 2 بادام خوره د ورځې سهار په نهاره باندې. دا څه سوال دی چې ته یې منع وښیه. دا چې چا خلاصه هم ویلي وي هغه داسې نه وایي. خلاصه کې هم لیکلي دي چې منع د کم شي راغلي وي کم امر منع راغلي هغه څه شي یا مکروه وي یا مکروه وي یا ممنوع وي یا ناجایز وي. منع خو چې کله چې منع نه وي یعنې شریعت کې وي نه هغه ته بدعت ویلی شي. بله خبره دا دی چې څوک دا وایي چې میلاد تعین شرعي چې مونږ کوو نو تاسو چې دا جلسې او جلوسونه کوئ او کانفرنسونه کوئ نه د دې غره ته وښیه دا ولې نه دي بدعت. دې ته جواب نه ورکوو. دې ته مونږ وایو چې 2 بادام خوره چې دماغ دې مضبوط شي علم نه خو لرې خلاص شي 2 بادام خوره. ځکه چې کم مونږ جلسې او جلوسونه کوو دا ذرایع دي وسایل دي د عبادت لپاره. دا مونږ خاص دې ته عبادت نه وایو لکه میلاد ته چې خلک خاص خصوصي عبادت وایي چې دا خاص یو عبادت تعین یې کوي خاص په ربیع الاول کې زیات ثواب یا زیات شرف یا زیات فضیلت ورته. یو بل ملا دی وایي چې ډېر لوی ملا دی او ته یې خپل هغه ته نه ګردونو ته نه رسي او دومره کمزورې ملا دی چې کله وایي چې دا میلاد مستحب دی په افغانستان کې دی حکیم مظهري صاحب او کله وایي چې مباح دی نو دومره کمزورې دی چې د مباح او د مستحب په تعریف باندې نه پوهېږي چې مباح هم چې دا امر شرعي دی که نه د مباح یعنی دا هم دلیل شرعي غواړي. دلیل شرعي باندې به ثابتوي چې دا شی مباح دی یا دا مستحب. عقل نه دا خلک خلاصې پسې روان دي وي ډېر لوی عالم دی ډېر لوی عالم دی. دغه بدعات دا میلادونه چې کم دي که نه دا د ګټې د جیب ډکولو د خېټې ډکولو والا ذریعې دي. ګوره دا خوراکونه خو هر چاته خوند ورکوي نفس هر سړی لري. که دا دې ته مونږ ووایو ټول ورته ووایي چې یاره دا میلادونه چې کم دي دا ډېر ښه دي پیسې را جمع کوي نبي علیه صلات وسلام نموز دپاره پیسې جمع کوي نو خلک یې را جمع کوي پیسې را جمع کوي مونږ جیب به هم ډکېږي او خېټه هم ډکېږي خو مونږ نه مسله صحیح کوو. که خېټه او مونږ جیب ډکېږي او که نه دې سره زمونږ کار نشته. مسله دا ده چې عید میلاد النبي بدعت دی نو بدعت کې شرکت کول خوراکونه کول جایز نه دي. نو الله بندگانو مونږه صرف تاسو د پاره وایو چې تاسو الله پاک د بدعاتو نه بچ کړي. بدعت په د نورو ګناهونو نه ډېر سخته ګناه ده. مړ به شي خو توبې توفیق په الله در نه کړي ځکه چې ته ورته ګناه نه وایې. بدعت قبیح عمل دی او هر یو بدعت ته جهنم ته رسي. دا نبي علیه السلام فرمایي مونږ تاسو بدعت نه بچ شئ. کني دغه مسله که مونږ داسې کوله لکه د ځینې خلک کې چې بدعت نه دی میلاد منول د نبي علیه السلام سره د مینې او د محبت اظهار دی د عشق دی. راشئ په نبي علیه السلام په ناموس باندې راشئ جنګونه وکړئ ودرېږئ نبي علیه السلام. نو دا خبرې خلکو ته خوند ورکوي. خلک عوام دي نبي علیه السلام نوم چې ورته اخلي نو مال او جان شیندي که نه خو لیکن دا دروغو باندې نبي علیه السلام په نوم باندې خوراکونه نشو کولی چې نوم د نبي علیه السلام استعمالو او کو بدعت د نبي علیه السلام په نوم باندې خوراکونه مونږ نه کوو دا حرام دي. بله دا خبره چې تاسو ته ځینې خلک وایي زه په دا میلاد باندې مناظره کوم ماته تیار شه. میلاد باندې به ته کم ته یو دلیل خو ووایه که نه دلیل ووایه چې په ویډیو کې ووایه چاته ووایه ته خو خالي خبرې کوې دومره ډېرې خبرې کوې زه مناظره ته کم دلیل عید میلاد النبي باندې تا سره کم دلیل دی چې په تعین شرعي سره په دې میلاد کې په دې ربیع الاول کې خاص کر کې زیات ثواب ګڼل د عید میلاد النبي د دې دپاره کم دلیل تا سره دلیل چېرته دی. که دلیل وی نو بیا خو به تا ښودلی وه نو خلک به غلی شوي دلیل پې نشته. او البته تا سره تا دا دلیل دی چې تنوي صاحب لیکلي او هغې په معنا ته نه پوهېږې. تنوي صاحب نه دی تا د اصول د شریعت چې دي 4 دي هغې نه یو ښیه چې تعین شرعي ترېنه ثابت شي. نه شه ښودلی هسې ګډې وډې خبرې مه کوه چې 200 کتابونه ښیم 300 هم یو دلیل وښیه یو صرف دلیل وښیه چې میلاد په دې وجه باندې مستحب دی یا مباح دی وښیه خو نه شه ښودلی. دا په د کومنټس کې راولیکه یو دلیل صرف ډېر مه لیکه یو دلیل ولي. عرفان جي ینګونه تپوس کړی دی او وایي چې وهم بیماري لږ وهم مې ډېر زیات شوی دی او زړه مې یېرېږي. زړه یارولو دپاره خو ما وظیفه ښودلې ده د خالد بن ولید رضی الله وظیفه ده چې نبي علیه السلام ورته ښودلې اعوذ بکلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین ويحضرون. او دین علاوه چې دا وهم دپاره ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا ډېر وه. السلام علیکم صاحب زمونږ خپل ډېر غریب دی ته مو جواب ورکړه ابو د جانه تعالی مونږ جواب درکړه. مفتی صاحب د روزګار دی ځواب مونږ د یو کس
روزګار وظیفه من خودلې د لاندې کومنټس کې لیکلي کنه اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي لاندې لیکلي کومنټس کې ډیرو کسانو لیکل محمد فائق وایي چې یو کس مړ شي بیا مړي ته تیمم ورکولی شي تلاوت ورته کولی شي او کنه مړي ته تیمم به نه ورکوي مړي ته به غسل ورکوي چې مثلا لاش داسې وي چې خراب شوي وي لاش سوځېدلی بیا تیمم به ورکوي کنی مړي ته به تیمم نه ورکوي هغه به ورکوي او تلاوت چې دا کنه مړي سره یا بړي د هر ځای کې تلاوت کولی شي تلاوت منع نه دی تلاوت کولی شي پاکوړه کې د مولانا شیرانی صاحب سره څه شوي دا ښه کار شوی دی محمد ابراهیم صاحب اکوړي کې محمد شیرانی صاحب سره څه شوي دی خو وایي سوال مفتي صاحب نوید صاحب پېښور نه تپوس کړی دی وایي خوبونه ډېر زیات ویرم او یو دا خوب بار بار ویرم چې خوب کې په هوا باندې روان دی خوب کې هوا باندې رواني انشاءالله لمانځه ډېر اهتمام کوه ایمان به د الله پاک نور هم مضبوط کړي یعقوب خان السلام علیکم جناب بخت ماشاءاللہ مفتی صاحب پاکستانی جمہوریت کے بارے مفتی محمود رحمۃ اللہ مولانا محمد صاحب کتاب جمہوریت عقل و نقل کے آئینے میں اور دیگر علماء دیوبند اکابرین بھی جمہوریت کی جائز نہیں سمجھتے تو کیا جمہوریت کے لیے قربانی دینا ٹھیک رہے گا کچھ مذہب جماعت یہ کہتے ہوئے نظر آتے کم نمبر کی قربانی دی جی دادے باندې خو مونږه کلیپ شته ده چې جمهوریت په دې معنا باندې چې جمهور جمع شي یو فیصله وکړي چې هغه د الله او رسول د حکم خلافي هغه به نافذ العمل وي په دې معنا باندې جمهوریت کفر دی صریح کفر دی دې کې خو ټول علما اتفاق شته په دې باندې ټول علما اتفاق دي البته چې کم جمهوریت نه دغه ماده لري شو دغه علت ته لري شو چې نه جمهور چې جمع شي فیصله باندې به عمل کیږي خو هغه فیصله چې د الله او رسول د حکم خلاف نه وي نو دا په پاکستان کې دغه علت ته لري شوی د تریتر عین کې کتا سوین پړاو کې چرته د معاشرتي علوم یا پاکستان سټډي نه دی ویلي کا دی ویل به جمهوریت باندې پوښ بعض خلک د جمهوریت متعلق مونږ ته د لارډ میکاله ولا قانون را مخکې کوي چې وګوره د جمهوریت څنګه کفر نه دی چې په پاکستان کې دا قانون دی پاکستان کې یقینا چې کفري قانون دی لارډ میکاله قانون دی جمهوریت بیل شي دی قانون بیل شي په جمهوریت باندې اقتدار تر رسیبت شه او قانون چې دا بیا غا نافذ کوي د لارډ میکاله اوس علماء کرام د دغه لارډ میکاله قانون نه د خلاصولو د پر په دې جمهوریت لاره باندې کرسي ته کوشش کوي کرسي ته ورسي او د لارډ میکاله قانون چې دا بدل کی په جمهوریت طریقې سره نو د کې د لپاره کوشش کول خو عین عبادت ته ګناه پکې نشته ځان په یوا کنه او کني بیا و بادام خورا بیا نه بعد بیا سوال کو بنت هوا وی چې السلام علیکم زکات پسې بندې چلا گفت اخیسته شي داسې وي خخه پیسو باندې بنت هوا صاحب خو په اردو لیکا کنه تا خو لیکل ډېر ښایسته نه دي دا فرمایي چې د زکات او پیسې باندې چاته گفت اخیستل شي ها داسې شی اخیستل شي دا کار شي مثلا یو زنانه د وادي هغه باندې زکات کیږي هغه ته د جهیز سامان پیواله او یا خوراک سيزونه ورته واله جی سمین جان وعلیکم السلام جی دا عمر خالد ملګری تاسو کوي دا دیوي چې زما د پوز د حس چې کنه ختم شوی د سب بي ناراضي ماته سو وظیفه ته مول د دې پر وظیفه نشته دا خا بیا ټلیفون د دا پر خو ما سره سو وظیفه نشته سار مخام دا وای چې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وسميع علاج وکنه امان الله وی وحید الله وی چې ماته وظیفه او خدای جاب د پر ما وظیفه خدلی دا کنه چې کله کاغذونه جمع کړي نو بیا یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود و پرې وایا وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشينا فهم لا يبصرون دا درې وره او دا پیج کتل نشي نه یوټیوب هیڅ بار بار دا سوال را لګي چې ما ته خو اوس مې درته خو دلزا امان الله وی چې السلام علیکم مفتی صاحب دا دعا په کومنټس کې ولیکي کومه دعا ولیکي دعا خو ما ډېر خو دل قرۃ العین وی چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب ایک شخص نے والله اس طرح قسم کھائی ہے اس پر کفارہ ہوتا بالکل خو قسم خدا دې څوک والله واو حرف قسم دی څوک مستقبل باندې والله سره قسم وکي او کار ورنه خطا شي کفاره به ورکوي زاویا جزاک الله مفتی صاحب محترم دا محمد ابراهیم صوابینه د ملګری و چې زموږ کې سست معلومات سه وظیفه خو چې د مونږ ته چې کنه پاسه کوم مونږ زیاده کوم اول خدا دې چې مونږ د پاره چې سستی دا کنه سارو مخام کل هو الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم دا وظیفه او عام طور باندې سستی ختمولو د پاره تا ته یو طبي علاج خو طبي ها حکمت یونانی علاج درته وخایم چې کله سار شي نشته نه مخکې نیم نیمبو پکای چاو بوکې
یا یوه پوره مالټه راخله هغه خوره چې تا وټامین سی پوره شي. چا چې وټامین سی کمی په بدن کې نو هغه بیا هغه کې هغه وي د تسهل پکې وي، کاهلي څه شوي تی سستی پکې وي. د سستۍ ختمولو دپاره چې ټوله ورځ باندې او د مخ د هم چمک کوي، نور پکې وي، ښکلا پکې، تزګي پکې وي، نو دې دپاره وټامین سی پوره کړه. وټامین سی د مالټا خوره یا نیمبو خوره او اوبو کې اچوه یا امرود خوره. د وټامین سی دی چې پوره وي سستی به دې ختمي. وظیفه دا ده چې قل هو الله لس پرې سهار او ماښام وایي. جزاک الله. مفتی صاحب محترم د عمر خیاط ملګری تپوس کوي تنګینه دی چې مفتی عبدالله شاه صاحب بیان کولو دی کې وایي چې د نبی علیه السلام د څلور او پوړو پورې یادول د لازمي دي او بعض عالمان وایي چې نه فرض کفایه دي. دې باره کې څه وضاحت وکړي چې ټول خلک واوري. فرض کفایي ولا هغه چې دی دا ټیک دی. یو کس بل کس ته پیسې ورکړي چې په دې باندې کار کوه، هغه کس خپله د چین نه مال اخلي، خپلې پیسې هم پکې شامل دي، هغه په ټولو پیسو باندې مال سکول بېګونه اخلي، بیا یې پاکستان ته راوړي، بیا زما په پیسو یې چې کم مال چین کې اخیستی وي هغه مانه بیا پاکستان کې دغه مال اخلي. کله 10 روپۍ پر دانه باندې، کله 15 روپۍ کټره کوي. په دې باره کې معلومات. صداقت الله امان وایي چې چاله د دکاندار دی هغه چین ته روان دی، مثلا خپل پیسو باندې سامان اخلي، ته پیسې ورکړي چې مالا هم بیګونه راوړه. ته چې واپس ته اخلي خدا منه چې ته ورته چې بیګونه نه پیسې والا بیګونه والا کومه طریقه ده؟ دا خو مضاربت نه ده. داسې کار وکړه چې دا پیسې چې کمې دي هغه لا ورکه، ورته ووایه چې ما دپاره وکیل جوړ شوې، ته ما دپاره بیګونه واخله او 15 روپۍ به ګټه درکوم په بینک کې. خیر دی وکیل دی جوړ کړی، نو ستا پیسو دې بیګونه راوړي او ته یې واپس ته اخله. دا طریقه کوه. دا کومه طریقه ته روانه کړې دا ټیک نه ده. زکات ولا زمان یا کور ولدي، زکات ولا بنت هواجستان یا کور ولدي، د نیا خو دې نه ده کنه، نیا کور ولدي په غو باندې کی. قرۃ العین وای چې توتی او مینا او قوا حلال ہے. توتی او مینا حلال دي او قوا چې کم داغه کې یو قسم چې دا هغه ته پښتو کې بابغه وای، نو تاسو ورته سوای هغه یو قسم د قوا حلال دی او نور حرام دي. د تورې چې کمی ګرځي اوازونه کوي کنه دا کارغه دا حرام دي. او قرۃ العین وای چې خر حلال دی، خر چې دی حرام دی. حاجی عبدالرازی صاحب جی ثوابین تپوس کړی دی، وایي د احادیث مبارک نبی علیه الصلاۃ والسلام نه نقل شوي دي او وظایف نبی سم ښودلي دي. نو بیا د شیخ صاحب د حدیث اجازت چې ورکوي یا صحیح شه ټیک خبره د دې حیثیت دی، وایي صرف د پوهې په هغه تپوس کوو چې ټیک خبره. کما بیعت چې علما کرام پیران صاحبان کوي یا علما کرام د ځنه وظایف تعالی اجازت درکوي، اجازت الله پاک حکم کړی یا نبی علیه السلام حکم کړی، اجازت خو شته دی. هغه ولا اجازت در سره شامل شي، یعنې هغه دعا در سره شامل شي چې یا الله دې د ټولې دعاګانې قبول او منظور کړي. نو بل په خوله باندې څوک درته دعا وکړي نو هغه ستا قبولیږي. نو ته چې کله دا وظیفه وایې الله پاک درته ویلي، خو بل پیر صاحب یا عالم صاحب دعا هم در سره شامل شي، یا الله دې د دعاګانې قبول کړي. دا معنا ده. تاج بادر جیوئی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک الله، الله تعالی اجر درکړي چې تاسو زمونږ پیج لایک او شیر کوئ زیات نه زیات، چې الله پاک ته تاسو لا صدقه جاریه ثواب درکړي. تاسو ته الله پاک په قبر کې په آخرت کې صدقه جاریه وګرځي. دغه پروګرام چې څومره شیر کوي څومره مسایل خلک زده کوي، یقینا چې تاسو د پر صدقه جاریه. قاری محترم په خوب کې مار را پس شونو بچی ته په بچ کړم، بچی ته ما وچی او باوجود چې چلو زه بچ شوم. نو ته صدقه وکړه، الله پاک پتا باندې خوشحالي راولي. لږه غوندې صدقه ورکړه. وسیم جان وایي چې سلام مفتی صاحب پرایز باند په دې نیت ساتل چې پیسې به نه خرج کړي، په دې نیت باندې جایز نه دي. پرایز باند چې دی که نه دا د سود او د قمار او د غرر په دې کې موجود دی. نو که ته په دې نیت اخلې نو دوی ګناه کې تعاون کوي، نو ګناهګارېږي. سود کې تعاون کوي، په قمار جوارۍ کې تعاون کوي. دا کار مه کوه. او د پیسو خرج کولو د نه بچ کولو دپاره نوره طریقې شته ده. په بینک کې لاکر اکاؤنٹ وي که نه، په هغې کې اږده مفتی صاحب تعویز باره کې څه ووایه، جایز نه جایز. امیر بیټني صاحب تعویز په باره کې داسې سوال دی چې دا ووایه چې دا په شریعت کې جایز دی او که نه. نو په دې باندې هم ځان پوه که چې څوک تعویز ته ناجایز وایي، غیر شرعي ورته وایي، نو هغه هم دا مشوره ورکوو چې و به دام دی خوري، زیات دی نه خوري سهار سهار. ځکه چې یو کار د دنیا سره تعلق لري نو هغې په شریعت سره څه کار دی. تعویز خو ته دې لپاره کوه چې زما بیماري ټیک شي، زما مسایل حل شي،
ما ته دنیا میلاو شي دې دپاره یې کوې که نه. نو دا دنیوي امورو دپاره چې کم کار کوې هغه چې کومه ذریعه استعمالوی جایزه ده. سر درد دپاره ډسپرین خورې، پونسټان خورې، تا سم ممانعات نشته. نو دارنګې که سر درد دپاره یا بلې بیمارۍ دپاره تویز تا دپاره بهتر وي، تا هغه په میلویږي، شفا په میلویږي، نو دا خو د دنیا کار دی، شریعت کار دی نه. نو شریعت ورته څنګه ناجایز ویلي؟ نو که ته ورسره ټیک کېږې نو ټیک دی تا دپاره. ها البته ته وایي چې تویزونو کې خلک غلطې خبرې لیکي، نو بیا خو ناجایز دی. نو ته دوایۍ په ځای باندې چې زهر خورې، نو دا زهر تا دپاره بطور دوا زهر خورې، تا دپاره جایز نه دی. نو ته بطور دوا بطور علاج تویز کې غلط سیزونه لیکې، نو دا جایز نه دی، ګناه ده. صحیح تویز وي، صحیح الفاظ پکې وي او دا علاج دپاره یې بطور علاج بالکل ټیک دی، څه ګناه پکې نشي. یعقوب خان وایي د دې خوب منا مې درک. مولانا صاحب چې کله مسله بیانوي، علاؤالدین صاحب وایي چې د قرآن و حدیث نه دلیل ورسره ذکر کوه. علاؤالدین صاحب که زه ورسره د هرې مسلې سره قرآن و حدیث دلیل ذکر کوم، نو دا خو بیا داسې شوه چې زه بیا صرف د یو یا د دوو او مسایلو جواب درک، زه خو د 200-300 سوالونو جوابونه ورکوم. نو څنګه به؟ البته که تا ته کومه مسله کې شک وي چې دا مسله د قرآن و حدیث خلاف خو نه ده، که شک درته پکې شبهه وي پکې، نو بیا راته ووایه چې هغې باندې زه دلیل درکړم. ها مفتی افغانستان کې شریعت راغلو، پاکستان کې به کله راولو. عبدالودود افغانی سے الله پاک دې افغانستان کې شریعت راغلی، الله پاک دې شریعت ته دوام ورکړي، الله پاک دې پاکستان کې راولي. کوشش پکوو انشاءالله الله پاک پې راولي. عبدالودود افغانی الله پاک دې دغه کومه دعا دې کړې الله دې ستا په حق قبوله کړي. تاسو ووایئ چې آمین. حق نواز وہی چې بغیر نیت شرعی کے 12 ربیع الاول کو ذبح کر کے اپنے بچوں اور رضی وقار و کھلانا کیسے؟ حق نواز بغیر نیت شرعی کے 12 ربیع الاول ولې خدا خود شرعی 12 ربیع الاول باندې چې تک آئے خو شرعی تعین شرعی دے کنه تا نیت دادی چې 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام پیدا شوی دی، اگر چې دام دروغ دی، نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول نه پیدا شوی، او توای چې په دې باندې ثواب ډېر ذبح کای نو مشومانو ته ورکای خپل دا ګناه ده، حرام دي، دې خوراک جایز نه دی. اوس چې دا کومه میاشت روانه ده، په دې کې میلاد مناو که نه، په دې کې قربانۍ وکړه که نه، صدقې وکړه، دې کې ولې نه کړه. کلیم الله برکی وي د دې جواب خو مدرک که نه. زه دا څنګه سوالونه کوي چې د ریوینډ اجتماع حقیقت شته که نه، ثابت دي که نه؟ دا خو ذرایع دي، وسایل دي، اجتماعګانې، کنفرنسونه، مدرسې، د دې څرنګه تپوس کوي؟ دا خو د سره دی چې یو امي وي که نه عقل یې کار کوي، داسې سوال نه کوي. ذرایع وسایل خو جایز دي که نه، او عین عبادت ورته خو نه وایي څوک، اجتماع ته عین عبادت نه وایي، بلکې اجتماع کې مونږ عبادات یا د لمانځه یا د نورو حصول ذرایع ګرو چې دین په مونږ کې راشي. تبلیغ والا ملګري وایي چې الله او رسول دین په مونږ کې راشي، دین راوستلو دپاره د یو طریقه کار دی، ذرایع دي، د دې تپوسونه مه کوه. ښه صفو وایي چې نمبر نه میلاویږي، ستاسو بیزي دی، نمبر خدا دې میلاو دی، ملګري په کال کوي. جزاک الله مفتی صاحب، ما ته د گورنمنٹ جاب د پاره دی جواب مونږ درکړه. سمین جان وعلیکم السلام. محمد اکبر وایي اذان کې وخت کوته کا بوک نه کیسه، دا خو د سپیکر دی چې هغه نه اذان پیژني نه لمونځ پیژني، هغه وزونه کوي. خیر دی. قرۃ العین وایي د قسم کفاره څنګه ده چې خوسته رسین ولسو کسانو لا چای روړه کنه چې وسته رسین ولسو کسانو لا کپڑے ورکا، او که بیا د نور وس نه رسینو لسو کسانو له کپړې نشو ورکوله، بیا لسو کسانو له روټۍ ورکه سهار و ماښام. که بالکل بې وسه غریب وي نو 3 روژې وساته. روزګار برکت ته پر امیر اسلم مونږه ذکر کړه، وظیفه ذکر کړه. مولانا صاحب اتن کې ګناه شته او که نه؟ هجران لغمني صاحب اتن نه مراد ستا څه دی؟ په د جوماتونو کې چې د بعضې خلک د وجد په نوم باندې رقص کوي، ګډا کوي، حرامه ده. او کنه اتن نه مراد ستا بل څه دی، نو هغه به مونږ ته ووایه. امجد خان وایي چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے. امجد پشاور. امجد صاحب الله پاک د ستاسو ټولې مسلې حل کړي، الله د زړه مرادونه پوره کړي. ملک نعمان وایي چې مولانا صاحب سلام کړی. وعلیکم السلام. زیان شکیل وعلیکم السلام. جی
جزاک الله سودیس. خصوصا محمد بنیر نه سرکاري ملازم دی چې زه پولیس ولا یم زمونږ د ورس کې یا د ملت کې ډیفټي ولګي اکثر مونږ بیا خوراک دی کې څنګه بیا بار ملاویږي نه مې دې کې مونږ خوراک کولی شو کنه دغه ورځ باندې بیا تاسو وکړئ کنه چې روژه ساتئ کنه چې بار نه ملويږي خیر دی یوه روژه وساتئ خیر دی حرام مه خوره ښه حرام د میلاد روټۍ هغه وخت کې خوړلی شي چې بالکل اضطراري حالات چې وایي نه خورې مرې بیا لږه شانتې وخوره یا خنزیر هم خوړلی شي خو لیکن چې اضطراري حالات نه نو میلاد ولا خوراکونه مرکونه مه کوه محمودي جانان السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ سودیس وعلیکم السلام ملک نعمان خیال وای چې مور می بیماره ده ډیر خفا یم ورته دعا کوي ورته چې الله پاک ټول مسافر الله وای چې دعا وکړي چې الله پاک ته ملک نعمان صاحب مور ته شفا او کامل عاجله ورکړي تاسو ټول وای چې امین مسلم یار الاحناف وعلیکم السلام جزاک الله مسلم یار صاحب خلکو ته ترغیب ورکړي چې دا لایف تاسو شیر کړئ جزاکم الله السلام علیکم مولانا صاحب په اتڼ کې ګناه شته اتڼ نه څه مراد دی مونږ ته وښایه ګډا کې خو ګناه شته که نه زما کور ولا په مونځ کې ډیره سسته ده مفتي صاحب څه وظیفه ښه خبره ده که نه دې ته پر څه وظیفې سره اوبه راکړه چای دې راوړی سستي چې کوي آرام آرام سره کوي خشوع او خضوع سره ده ښه دی یو ملګري چې تپوس کړی دی دی وایي چې موږ سعودي کې یو کاروبار دی نو کله په چیک پوسټ باندې تېرېږو نو ډېر مو تنګوي که نه په چیک پوسټ لږ وظیفه راته وښایي چې هغې زړونه خدای پاک چې پس په حقه باندې روان نو وجعلنا من بین ایدیهم دا درې ورې وایه آیات څه دی وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا درې ورې وایه سورة یاسین ولایت تکلیف بیلنی آیت بیا پې تېرېږه انشاءالله نه به دې تنګ وي یو بل ملګری دی شمس رحمان دیر نه تپوس کړی دی وایي څلور کاله ویجي وشو اوس روان یم بیا څه بار ملک ته او اولاد مې نشته دی وایي لږ دعا دې مې راته وکړي او که څه وظیفه راته ښایي اولاد مې بیخي نشته دی الله پاک تعالی نرینا اولاد در کی سورة الفرقان آیت نمبر 74 پارا نمبر 19 ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما دا ډېر وای محمودی جنان ماشاءالله جزاک الله الله تعالی عمر کې علم کې برکت واشي خان جان ماشاءالله عابد حیات وای چې مفتی صاحب اگر مہینے کے سیلری میں سے آدھے پیسے حلال ہے اور آدھے پیسے حرام ہے اس طرح کے پیسوں پہ کاروبار شروع کرے اور زکوٰۃ دے زکوٰۃ پہ ورکھائے کا حلالی بھی کا حرامی میر اسلم زڑا گنڈی کا رکھنا سلام مفتی سے وعلیکم السلام روزگار کے برکت تپارا سو وظیفہ او دس کې اوسه او دس نه پس یا دس په منځ کې وایه چې اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي او مونږ تعالی دعا کوو چې الله پاک ته بیا ملک صاحب الیکشن ته ولاړې الله دې بیا پاس کا عابد علي عابد وایي چې مولانا صاحب کتاب چې ګورې د صحیح وي که نه مولانا صاحب کتاب چې ګوري دا صحیح وي او که نه دا څنګه سوال دی دا څنګه سوال دی چې مولانا صاحب کتاب چې ګورې دا صحیح وي که نه پورا سوال دی نه دی رالیږلی فخر الدین احکر صاحب وایي چې مفتی صاحب د قسم روزې پرله پسې نیسې دا قسم روزې کې تسلسل چې دی لازمي نه دی فکفارت اطعام عشرة مساکین او پردیوالی په دې پسې دې کې نشته دې کې وګوره کې نه دی دا یې وګوره دا په مسائل ورکړه نه یو کوټ شعر وکړه یو کوټ وګه به زه در تابعین قید پکې نشته السلام علیکم وعلیکم السلام څو کوم دی دوه رکعته سنت کې یو ډک او یو رکعت تش وشو نو مونځ کېږي نه بس پرېږده بس پته یاد دی نه شي د ګیلاس دی وایي لرمان خان وایي چې مفتی صاحب السلام علیکم دوه رکعته سنتو کې یو رکعت ډک او یو رکعت تش
وشو نو لمونځ کېږي په 2 رکعته سنت یا 4 رکعته سنت ټول به ډک کای چې یو رکعت ته ډک کو یو د تش وکړو نو اعاده به د لمانځه کای که آخر کې درته یاد وه خو هغه به دې کړی وی سجده سهوه دې چې هم نه وکړه نو لمونځ دې نه کېږي دوباره به یې کوي د سنت مفتي صاحب زما بچي ډېر جاړي او غوږونه یې خرابېږي نو نظر دعا پې وایه که نه که نرینا دي داسې وایه چې اعوذک بکلمات الله التامة من کل شیطان وهامة ومن کل عین الله جنکۍ دي نو داسې وایه چې اعوذک بکلمات الله التامة من کل شیطان وهامة ومن کل عین الله اذان پکې کوه ښه په غوږونو کې ورته السلام علیکم مفتي صاحب گلے کی بیماری کے لیے دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم سارو مقام دا وایا او مالګه باندې سورۃ الفاتحه یعنی الحمد سلور پیره قل هو الله درې پیره په مالګه باندې دم کا غا غرغره کا وسهار سهار اورنګزیب صاحب مهرباني وکماله جواب می درکو السلام علیکم مفتی صاحب په خپل دعاګانو کې یاد سره ستاسو وظایف زده کوم په یقین سره الله پاک ته انجینیر زیارت ګل صاحب ټول دعاګانې په خپل دربار کې الله قبول کړي الله دې ټول مسالې حل کړي سرتاج سلام کړي وعلیکم السلام رور وعلیکم السلام شیعگان مسلمانان دي کنه اگر چې هغه یا علی مدد و یا اصحاب ته کنزل کوي دنیا دي علاؤالدین صاحب اسلام نه وتی دي په دې خبرو سره چې یا علی مدد و یا صحابه کرامو ته څوک کنزل وکي نو بیا د اسلام نه ووتو عابد علي عابد وی چې مولانا صاحب د ځنې مولیان چې خلقو لا کتاب ګوري دا رښتیاوي او کنه نو داسې کتاب خو نشته چې هغه خلقو ته وګوري کې بیماری معلومیږي داسې کتابونه نشته ډوک بوک دی چل ول دې دعا میں یاد کرنا مفتی صاحب بہت پریشان ہوں اللہ پاک تے زین شکیل صاحب ټول پریشانای ختم کی او احسان صاحب د روزګار وظیفه مون خدلی دا بیروزګاری وظیفه مونږ ابو انس صاحب خدلی ده سلام مفتی صاحب خزه قبرستان ته تلی شي کنه عمران خان صاحب خزه کا په پردې کې خپل محرم یعنی خپل خون یا بچی یا بل چا د پاره قبرستان ته ځي دعا د پاره په پردې کې یا شپې په مخ وتلی شي هسې پردوی قبرو له نشي تلی ښه قبرستان ته پردو کسانو دپاره نشي تلی تکافل وضاحت ما په اول پروګرام کې وکړو چې اسلامي تکافل عملی طور باندې نشته ده جی دا ټال نه انور شاه ملګری تاسو کوي چې تاسو کوم وظایف یادوي د اکثر مونږ نه هیر شي نو که تاسو تحریش شکل کې لاندې کومنټ کې دغه نه تاسو بس مونږ به په هر وظیفه چې تاسو کله ګورئ لاندې کومنټس کې ورسره شیر شوي دي یو ځل نه بار بار شیر شوي دي تحریري شکل کې ښه شفیع خان وی چې اډوانس سیلری راخستل شي بالکل خپل محکمې نه اډوانس سیلری راخستل شي ضابط خان وی چې السلام علیکم مولانا سے برکت و اتفاق کے لیے کون سا وظیفہ برکت پکور کی اتفاق پکور کی دې د پر اسانه وظیفه ده چې هر یو سړی چې کور ته راځي خزه یو سړی کور ته چې د نکیږي سلام دی شي السلام علیکم سلام دی شي کول هو الله دی یو پیری وای ښه کور کې یو برکت وي او اتفاق پي ان شاء الله قبرستان جواب مونږ درکو الحافظ صفی الله نعمانی صاحب السلام علیکم وګوره دا عید میلاد النبی متعلق هیڅ په کومنټس کې څه دلیل نه راولي په اول پروګرام کې ما ویل چې د عید میلاد النبی بدعت سیئه ده کچا سره څه دلیل 14 کتابونه نه 15 نه یو دلیل دی وی خیر چې هغه سره قرض چړې ہوئی ہے روان دي ٹھیک ته ها مولانا صاحب مجھ پر قرضو د پر ما وظیفه اول کې خود لا بیا به ان شاء الله دغه شعر هم کوي دا وړه شانته وظیفه مو خود قرضو د پر دا بیل کلیپ په جوړ کې کا مسافر کور ته راشي 2 ورځو د پاره او خزه په حیث کې وي جما ور سره کول شي نه جما ور سره نشي حق نواز وي چې بغیر نیت شرعي کې بار ربيع الاول کو جانور ذبح کر کې دی جواب مدر کو چې بار ربيع الاول باندې چې تعالی عین او بل نیت نشته صرف نیت دادی چې په دې ورځ ثواب ډیر دی خان بادشاہ خان وی چې مفتی صاحب مبارک څنګه جزاک الله الله پاک تاسو په علم عمر کې برکت واشي تاسو راشتاسو
په اخر کې مونږه دا مسله وضع کوو. आवाज راځي دغه ټیک دی؟ ښه. میلاد متعلق چې دا حضرت شیخ رحیم الله حقانی دامت برکاتهم د سره ځنه کسان شروع بدعتیان چې مونږ در سره مناظره کوو، خو لیکن مناظره په میلاد باندې څوک نه کوي در سره، ځکه چې یو شی چې وینه په شریعت کې اصل یې نشته، حقیقت یې نشته، مناظره په څه وکړي؟ کتابونه نه به درته څه شی بیانوي؟ مکالمه ورسره په ټلیفون باندې شیخ صاحب وکړه، خلکو ته پته ولګېده، هغه ورته بار بار وایي چې یو دلیل ووایه، دلیل ورسره نه و کنځلو نه علاوه. نو الحمدلله دې په وجه باندې شیخ صاحب ته الله پاک نور عزت ورکړه او علماء دیوبند چې کوم عقیده و هغه واضحه شوه او د عید میلاد النبي چې مونږ بار بار وایي چې دا بدعت دی بدعت دی، بالکل خلکو ته واضح شول د شیخ صاحب د مناظرې د وجه نه. الله پاک د په عمر کې برکت واشي، الله پاک نور د عزت ورکړي. ان شاء الله چې شیخ صاحب د دې مناظرې په وجه باندې اگر چې مبتدیین وتښتېدل، خو دې په وجه باندې د مبتدعینو چې کومه دغه عقیده د میلاد ولا هغه دفن شو، بالکل ختم شو. آینده دپاره به ان شاء الله د میلاد دپاره شریعت نوم نه استعمالي، ښه رسم رواج به وایي، ذرایع به ورته، وسایل به ورته وایي، پیسې به په دې وجه باندې به عوامو نه پیسې نه راوباسي چې نبي علیه السلام عشق دی، عشق په وجه باندې پیسې راکوي، مونږ عاشقان یو، مونږ جشن عید میلاد النبي، په دې وجه به خلق به ورته وایي چې جشن عید میلاد النبي چې مناوي کم دلیل باندې مناوي، خلق پوه شول، عوام پې پوه شول. الحمدلله شیخ صاحب ته د الله پاک اجر عظیم ورکړي. صحیح ده ان شاء الله. مفتي صاحب به تاسو له وظیفه درکړي، ان شاء الله تاسو هغه جاري ساتئ. ښه دغه روان دی. ښه او تاسو زمونږ پروګرام ګورئ. سړي باندې چې جادو شوي وي نو جادو دپاره ما وظیفه ښودلې سورة البقره باندې دی تلاوت وکړي او بده په دم کې ان شاء الله الله پاک په شفا ورکړي. وي سړي باندې جادو شوي او دی باندې طلاق وشي پوهېږي نه، که دماغ یې بالکل کار نه کوي، لیونی وي، په خوراک هم نه پوهېږي، نو بیا خو ټیک دی، بالکل لیونی چې نه وي نو طلاق یې کېږي. تور رنګ جواب مونږ درکړو چې ګیرې له تور رنګ مه ورکوه مفتي صاحب. یرې د پر وظیفه مونږ ښودلې ده ښه آزاد په افغانستان نه. مفتي صاحب د سهار مونږ نه سنت وبره کې وضاحت وکړی چې جمعه ولاړه وي او کېږي یو طرف ته سنت کوه. خادی وایي ابو معاویه صاحب چې په دغه کې چې دا تسلسل ضروري د متابعت چې ده، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من قال ابن مسعود متابعات وبه الحنفية. ته وګوره د کتابو ما خو تاسو ته وویل چې وګوره مولانا قسم کفارې په بارې دی وایي ابو معاویه صاحب چې دې کې خو تسلسل ضروري دی، یو پرله پسې به یې ساتي. اگر چې مونږ دا کتاب کې لیدلی چې دې کې نشته تسلسل ضرورت پکې نشته، ځکه چې دا مطلق ذکر دی، قید پکې نشته. خو بار صورت تا ویلی ابو معاویه صاحب اوس په مونږ کتاب وګورو تعالی به جواب درکو. پروګرام ختمولو نه مخکې راوړم. دلته کې راولئ. صحیح دی چې بس مفتي صاحب خو دلته ناست وي، مریض راولو شي. مفتي صاحب ورځ ناست وي انشاءالله به تاسو نه چې دا پېښور پېشتخر چو ته چې راشي دلته شمس القمر کالوني تپوس به وکړو دلته د چو ګوګل کوه ښه شمس القمر کالوني دلته چې راشي که سړی باندې جادو شوي د دې جواب مونږ درکړو. ښه سوال وایي. یا دوبینه ملګری تاسو کې زیاده دی چې زموږ کور کې ډیره زیاته بې اتفاقي د منځونه او ذکر اسکار ارسه کو خدا څه وظیفه وي یا بل څه تعویض وغیرہ راو کې چې زموږ د کور کې اتفاق راشي. څه وایي چې زموږ کور کې ډیره زیاته بې اتفاقي ده، بې اتفاقۍ دپاره تعویض ورله وکړم چې که څه تعویض یا سختونه وغیرہ یا څه وظیفه راته وکړي چې د کور کې اتفاق راشي، مینه محبت راشي. ما درته وویل چې وظیفه دا ده چې کور ته مشران یو کشران یې دننه کېږي، سورت د سلام دی اچوي او سورت الاخلاص دا دی وایي، او کله نه کله سورت البقره په کور کې ختم کوي چې جادو و نظر ختمي.
زمونږ د اواز چې چاته رسي څوک دغه پروګرام اوري د ثواب په نیت باندې صدقه جاریه په نیت باندې یو بل ته شیر کوئ او کومنټس کې ستاسو څومره سوالونه دي هغې به مونږ انشاءالله تاسو له جوابونه درکوو. او په دې کې تسلسل پکې شته دی ښه او تسلسل پکې شته دی بالکل تاسو صحیح ویلي د ابو معاویه صاحب دلته ذکر نه دی خو فقها کرامو ذکر کړي د ابو معاویه صاحب تسلسل په دې کې شته دی د قسم کفاره چې څوک لسو کسانو له غنشي ورکولی او پکې شته مسلسل بیستي څوک چې لسو کسانو له کپړې نشي کولی یا روټۍ نشي ورکولی نو هغه د بیا 3 روزې مسلسل ستي. ابو معاویه صاحب جزاک الله الله دې تا په علم عمر کې برکت وکړي. ښه आवाज वो सही दे कहना वही सही न दे. څوک چې خان بادشاه وایي چې نبی علیه السلام په خوب کې وفات وویني نو دا معنا چې د لږ په سنتو باندې عمل کمزوري دی په سنتو دی عمل کوي. الیاس خان وایي حقانی صاحب چې په موبایل سکرین باندې کده جاندار تصویر وي په جیب کې وي چې بن وي نو بیا څه قباحت پکې نشته چې بن چې کلاوي ښکاري بیا ګورانګاري. وحید الله وی چې کم پیج زمونږ دا پیج دی چې دا روان یو د یوټیوب چینل چې کم دی هغه مفتی او غلام فرید حقانی په انګلیش کې ولیکه نو تا ته به راوړي دا ټولو وظایف په هلته کې تا ته هم میلویږي. د کومنټس کې څه مسله شته ده دعا وکړئ الله پاک ته مونږ ته عمل توفیق نصیب زمونږ څومره اورېدونکي چې دي کم ځای کې دي په کم ځایونو کې دي الله پاک ته خپل وطن ته سنم او غنم راولي. الله پاک ته خپل وطن کې کاروبار د ټولو مسلمانانو نصیب کړي. الله پاک ته زمونږ ملک کې ګراني ختمه کړي. الله دې مهنګي ختمه کړي. الله پاک ته برکتونه کورونو کې واچي کورونو کې د اتفاق اتحاد راولي مینه محبت ته الله پیدا کړي. چا اولاد نشته نرینه اولاد یې نصیب چا ودونه نشته په زړه پورې ودونه یې نصیب چا کاروبار نشته کاروبار یې نصیب قرضدار وي قرض نه نجات ورکړي. یا الله دنیا آخرت زمونږ ښایسته کړي زمونږ ملک اسلامي نظام نفذ و دایم کړي. وصلی الله تعالی علیه